موضوعات د صورت ابتدا کې الله تعالی حوالہ ورکړي دی یو واقعي چې ایمان والو د استقامت مظاهره وکړه نو دا غي د دشمنانو حشر سشو او ایمان والو تعالی حوصله ورکړي چې تاسو همت مبایله. بل خبره ده چې اهل ایمان ته بشارت او حوصله ده چې پروردگار د ډیر قوت مالک دی، هغه په هر څه باندې احاطه کوونکی دی، یعنی هیڅ یو شی د الله تعالی د رینج نه بهر نه دی. احاطه به انګریزي کې راخه تعبیر وایي، یعنی هر څه باندې احاطه کوونکی هیڅ یو شی د رینج نه بهر نه دی، هر یو شی کنټرول کې دی. او اخر کې دا چې دا قرآن کریم د الله تعالی یو ډیر عظیم ترین میسج دی او په ډیر ساوند سیکیورډ اینڈ سیف ځای کې پروت چې لوح محفوظ وي. واقعا د اصحاب البروج دا چې یو بادشاہ او داغه د ټول بادشاہي دارو مدارو په یو ساحر باندې جادوګر چې بوډا شنو بادشاہ نه یو ولکو غوته چې ماته یو سټوډنټ راکا چې دا خپل فن ورته وخیم کنيستا بادشاہي به بیا خطر کی. بادشاہ چې کملک ورته ورکا او د روان شغه جادوګر لتلو نو لاره کې د عیسایت یو مولا سره ملاقات شو. داغه زمانہ چې عیسایت برحق، داغه زمانہ چې کریسچیانټي برحق. اوس دا الګ خو به روزانه روان شي په اراده د جادوګر، خو تبه هغه نه تبه هغه عیسائی مولوی صاحب دا او داغه نه به دین دکو او داغه نه په دین کې دومره مقام حاصل کو چې د په کلمه باندې به خلکو ته شفا ملاوي دا صاحب کرامت شو. بادشاہ ته چې معلومه شو نو هغه عیسائی مولوی صاحب په شهید کړ او بیا د هلک قتلولو غوښتل، خو چې کومه طریقې د قتل د پاره خپلول هغه اثر نه کو دی الګ باندې. که په ګولای وشته ګولای اثر نه کو، که په غشي وشته غشي اثر نه کو. دی هلک په خپل بادشاہ ته وویل کما قتلول غواړي نو یو غش راواله او یو کوم جمله وایا چې باسم رب هذا الغلام، خدای د دې هلک په نامه باندې، د دې هلک د خدای په نامه باندې، څنګه د دې هلک د خدای په نامه نو دا غش باسر وکړي. بادشاہ چې دا وکړ نه هلک شهید شو، خو خلکو چې دا حیثیت وکړو نو بلا ډېرو خلکو ایمان راوړ. د بادشاہ نه باغیان شو هغه ایمان راوړ. بعد اوقات د چا مرګ سره ډېر لوی کار شي، صحیح، د چا حکومت خاتمه سره ټول دنیا کې تحریک شروع شي، صحیح شو نه، حکومت ختم شي او ټول دنیا کې تحریک شروع شي. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس بادشاہ نے دے خلکو د پاره یو خندق جوړ کو، تاسو خندق کوئی ټرنچ او هغه د اور ډک دا چې کوم خلکو ایمان راوړ. بادشاہ او دا ټول منظور نظر خلق د لوی جرګې منبران څوک د بادشاہ منظور نظر څوک لوی جرګه دې ټول چاپیره کرسایو لګول تماشې ته کېناستل او دا مسلمانان راوستې شو یو په یو هغه خندق کې ورغورځول. یو زنانا چې ورکوټه معصوم ور سره او هغه سره د خپل معصومه زویه د خندق ته ورغورځول، هغه یو چغه واله د معصوم په حواله باندې هغه یو چغه واله او چې څنګه دا اور ته ورغورځیدا هغه اور یو برک او داخله کې ټول احاطه کې واغسته. دا څومره لوی جرګه چې ناس نو سره د بادشاہ دا ټول تباہ کړ. الله تعالی دغه واقعې ته اشاره کوي. او والسماء ذات البروج، قسم می دے اسمان باندې ذات البروج. بروج جمع د برج دا او برج خو اصل کې وای غټ بلډینګ تا. برج څه ته وای؟ غټ بلډینګ تا. تاسو د مکه معظمه د بیت الله مخامخ یو هوټل کتل، لوی هوټل دی ته وای ابراج مکه. ابراج پلورل د برج نه یو هوټل څه وای؟ ابراج مکه. نو برج وای غټ بلډینګ تا. مراد نه دل تر اسمان د سیاره او ستارې دي، د اسمان ستوري او سیاره ته مراد دي. او والسماء ذات البروج، قسم می دے اسمان باندې ذات البروج چې د ډېرو غټو ستورو سیارو حامل دی او په ټولو کائنات باندې احاطه کړی ده. ځکه دا په حیثیت
دیکھو گورے په حیثیت د چت د اسمان په ټولو کائنات باندې خور دی لکه دا د جمعات چت دې په ټول جمعات احاطه کړی ده که نه نو اسمان هم دغسې په ټولو کائناتو احاطه کړی ده والیوم الموعود قسم می دې په هغه ورځ باندې الموعود چې وعده د راتلو یې شوې ده د قیامت ورځ نو الله تعالی وایي اسمان چې څنګه احاطه کړې ده په ټول کائنات باندې د خدای د علم او د قدرت هم دغسې احاطه ده په ټول کائنات باندې څوک یې د رین نه بهر نه دي او دویم والیوم الموعود قسم می دې هغه ورځ باندې چې وعده کړې شوې ده نو د قیامت ورځ نو دا وارننګ دی چې احتساب به خامخا کېږي وشاهد ومشهود قسم می دې شاهد پکتل کې باندې ومشهود اپکتل شوی باندې نو شاهد معنا کتون کې هر انسان دې کتون کې د قیامت پر ورځ باندې حقایق به ورته ښکاره شي اوس موږ ته حقایق نه ښکاره کېږي اوس موږ ته حقایق زموږ نه پټ دي که پټ نه دي دیو جو خلک انکار کوي جنت نه مني دوزخ نه مني احتساب نه مني فلان نه مني فلان ځکه چې دا دیو حقایق خو دوی د نظر نه پټ دي نه بلیف نه کوي د فارسی او عربي او شاعر ډېر عجیبه خبره کړې ده وای فسوف ترى اذا انكشف الغبار وفرس تحت رجلك حمار دا د انسان ژوند دی دا داسې لکه د سترګو وړاندې ګرد و غبار یا فاګي نو د سترګو وړاندې ګرد و غبار او فاګي چې وي نو د 500 غزو نه په آخوا څه شي ښکاري لږ زور سره نو څه شی شته نه یو دنیا ډکه ده خو ښکاري نه د سره وجې نو که اوس هوا راله او هغه فاجي د له مخې لرې کړه دا خو لوی دنیا دا ټول حقایق به ښکاره شي د عربي شاعر وایي چې دا ژوند داسې دی لکه د انساني سترګو وړاندې فاګي حقایق یې پټ کړي دي چې دا فاګي ختمه شي صحیح شو علامه انور شاه رحمت الله علیه هغه وایي دا سترګې تر هغې پټې دي چې څو پورې کولاو دي چې دا اوپن دي تر هغې پورې څه دي پټې دي او چې کله دا پټې شي نو هله به کولابېږي شي چې کله دا پټې شي په مرګ باندې نو بیا به کولاو شي ځکه چې په مرګ پټې شوې نو دې معنا دا ده چې دا دنیا طرف ته وینډو خدای بنده کړه دنیا طرف ته وینډو نه خدای بنده کړه او آخرت طرف ته وینډو یې درته کولاو کړه چې اوس ګوره اوس لقد كنت في غفلة من هذا تر دې حقایقو نه بېخبره وې فکشفنا عنک غطاءک پرده مو دنه لرې کړه فبصرک اليوم حدید نن د نظر دوره شارته ټول حقایق ورته ښکاري صحیح نه الله تعالی وایي قسم مې دي په هر کتونکي انسان باندې د قیامت پر ورځ ومشهود او په هغه شیونو چې دا به دې کتې شي پر ورځ د قیامت قتل اصحاب الاخدود هلاک کړی شو ملګري د خندقونو دا هغه ریفرنس دی قتل اصحاب الاخدود هلاک کړی شو ملګري د خندقونو النار څه خندقونو د اور ډک ذات الوقود چې د خشاکونو تاسو خشاک وایي چې بلیږي خشاک فیول ذات الوقود چې ډکو د خشاک زم علیها قود کله چې ودوی علیها چاپېر دینا قعود الناس وهم على ما يفعلون ادوی پاکار باندې چې دوی کو بالمؤمنین مؤمنانو سره شهود هغه وټنسل دغه څه وټنس دو کتلې وما نقموا منه ادى انتقام ناغفر دوینا الا ان مگر دې خبره یؤمنو بالله چې ایمان دوی ساته الله تعالی باندې چې غالب دی او تعریف شوی دی د خلکو بل څه جرم خنو بادشاہ له سروان کړی نو د بادشاہ قانون چیلنج کړي نو د بادشاہ خلاف بغاوت نو کړ خو بس صرف الله باندې ایمان لري بادشاہ ته دې بدلا غستا آغا اللہ تعالی چه اغد پارا ملک السماوات بادشاہی دا اسمانو دزمکی دا واللہ غلا کل شیئن شہید اللہ تعالی پار شیبان شہید الگواد ان اللذین تاکی سرا کسان فتن المؤمنین چه فتنکی چولی مومنان سرے مومن خضی یعنی حسب ہولی ثم لم يتوبوا بیا اللہ ترجون دکڑے فلهم غضاب جہنم دوید پارد جہنم غضاب دے ولهم غضاب الحریق دوید پارد سوزون کے عذاب دے
ان الذين آمنوا تاکي سرا کسان چې ایمان راوړل دي هغه ملک کړي دنه کولم جنات د پر باغونه دي تجري من تحتها الانهار چې بهيږي بدلان د داغه نهرونه ذالک الفوز الكبير دا ډېر لوی کامیابی ده ان بطش ربک تاکي سره نیول پروردگار تعالی شدید ډېر سختی سره پروردگار نیول ډېر سختی څوک خلاص دي نشی انہو تاکہ فردا اللہ تعالی و یبدئو دے ابتداء پیدا کول کئی و یعیدو اسانیاً ببیا پیدا کئی مخلوق دمرگ مباد سر پارا احتساب بکارا وہو الغفور ادھا اللہ تعالی بخل کے دے الودود ودود دا سے ذات توئی چیز زلد اخلاص محبت ساتی اللہ تعالی وی ز انسانان سر زلد اخلاص محبت ساتم خود من پختو کی ضرب المثل دی د بور زویا سخو بویا س تعلق لګونه پیدا کړه هغه بیا زړه د اخلاص او محبت ساتي څنګه په مونږ چې څوک د زړه د اخلاص او محبت ساتي ډېر اخلاص پکې مونږ او فلانه چې دوست شو دی بیا په پرانی سګریوان سره راځي تاسو وطن کې د ضرب المثل څه ها تو سره ګریوان یعنی معنا چې د تعالی لپاره بیا ځان کو نو الله تعالی وایي د انسان لپاره هر څه کوم کده لګ د سړی جوړ شي وهو الغفور دا اللہ تعالی بخون کے دے الودید اد دیر اخلاص محبت کون کے دے ذو العرش المجید دا دیر عظیم تر تخت مالک دے فعال کون کے دے لما دا کار یرید چے دے غواری حل اتاکا تاکی سر راغلے تا حدیث الجنود خبر دا لشکرو کم لشکرے کم عسکر فرعون و ثمود فرعون و ثمودیانو اللہ تعالی رسول پاک کو جتا خدای کسی نے رسول صلی ذکر کے لیے قرآن کی بل الذین کفروا فی تکذیب بلکہ آقا سانچ کفر کرے دے فی تکذیب اغیب تکذیب کی دی دا حقائق نہ انکار کی تکذیب مانا سا دا حقائق نہ انکار دا ریالٹیز نہ انکار فیکٹس ریجیکٹ کول واللہ اللہ تعالی من ورائے محیط چاپیر دوی نئے حاتک ان کے دے بل ہوا قرآن مجید بلکہ دا قرآن عظیم الشان قرآن دے فی لوح محفوظ اپا غدیر محفوظ سیف اینڈ ساؤنڈ چپ کے پروت دے لوح مانا تختہ لوح مانا تختہ نظمون زمانہ کی دورگیا تختہ چنگو پی لکل کوئی یاد دی اوسم کئی ہاں پکلو کی اوسم ستا خو خاریوں کی ختم شوئے دا کشتے خار کے تختہ ہی ہوسا سکولوں کے اس تختہ ہی نہیں صحیح اس خود ابتدانا بس بالپین بھی ہو کاغذی ہاں نا آغا تختہ ہوا اس دنیا ماڈرن شا نا اوسم تختہ ہے دا سیڈی سے شے دا خو تختہ ہے نا لکل بھی ہو بلنداز کی دی دا چپ سے شے دے خو تختہ ہے نا لکل بھی ہو بلنداز کی نا اللہ تعالیٰ ما صلی اللہ قرآن و بدون رسمال چپ کے لئے محفوظ پروت دے فی لوح محفوظ مانا ہاں دے پانگریزی کی ترجمہ کی کہ سیکرڈ ٹیبلٹ سیکرڈ ٹیبلٹ ٹیبلٹ دور ہو رہا ان تختہ ہے تو وہی نا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ قرآن کو دور ہو رہا چپ کی محفوظ پروت خلاصہ سورہ بروج اللہ تعالیٰ وہی کہ اہل ایمان انہیں استقامت پکار دے نہ تباہی دے دشمن مقدر دا رے دشمن مقدر سر تباہی او آخر کے دا کہ دا اللہ دا رینج نا اس وقت بہر ندی او قرآن خدا سر دے سیف اینڈ ساؤنڈ پروت سے مجھے کیا سازشن او کنسپیریسی کامیابی گی نا پس دا گوڑا دا موجودہ حالات رفا رہا صورت دم رخصد حوصلہ ورکی سڑی تا ہاں کہ اہل ایمان لا استقامت پکار دے اگر مومنانو استقامتو کو حالانکہ اورتے غردون خود استقامت مظاہرہ کا کمپرومائز ہے انکو نو انجام سے شو ہاں دا دشمن دا تباہ ہے دشمن تباہ شپا اخپل عذاب بانے اخپل بمونا پا آگئی پر وطن اخپل بمونا پا آگئی پر وطلائی ورسل تباہ شو او دیم خبرہ چی دا اللہ تعالیٰ دا رینج نا که سپر پاور دے او که مائنر پاور دے دا خدای دا رینج نا باہر نا دے خدای طول نا احاطہ کرے دا نمبر 2 او نمبر 3 که دا قرآن خلاف سو کنسپیریسی کول گوڑی اللہ تعالیٰ دا سیف اینڈ ساؤنڈ دے دا دی خلاف کنسپیریسی کامیابی گی نا حضرات خیال دری والا خبر دوانی کی کسنگا شیرشاہ تنن دا خبر کور کیوں کا نہ کور دا خلقوں کا زړه جوړ شي وینن مونږه سورہ بروج کې دا درې نقطې ویلې یو چې ایمان والا پکار دي چې ټینګ ولاړي په خپل موقف باندې نو نتیجه به سي اگر چې فلال عذاب بدوی باندې رواني او نتیجه به سي د دشمن تباہی نتیجه به سي
د دشمن تباہی یوا دویم که چاته په خپل قوت باندې ناز دی او فخر پې کوي خو د خدای د رینجه خو څوک بهر نه دي لکه مونږ پښتو کې په خدای څوک زورور نشته دا دوا او نمبر دریم که دا کانسپیریسی څوک کوي چې قرآن یا د دې محبت په مسلمانان نه څنګه وباسو الله تعالی دا سیف اینڈ ساوند دی د دې خلاف کانسپیریسی کامیابیږي نه